الله رب العزت فرمائی یا ایها الذین آمنو اے هغو کسانو چې تاسې د خپل ځانونه د ګاټیو نه راویستل، د شرک د ظلم نه ځان راویست، د بدعاتو نه مو ځان راویست او اسلام ته رالاست، د نبي علیه الصلاة والسلام په لاس باندې مو بیعت وکاو. ادخلو فی سلم کافه، تاسې اوس په دې اسلام کې مکمل داخل سئ. مکمل معنا دا ده چې د الله کوم حکم تا ته متوجه کیږي باید چې د هغه نه سرغړونه ونه کړي، د هغه نه خپل مخ وانړئ، هغه پرې نږدې. که الله د تا نه مطالبه د لمونځ کوي نو لمونځ په صحیح طریقه باندې کوه، که د روزې وي روزه په صحیح طریقه باندې نیسه، که زکات و حج وي هغه په صحیح طریقه باندې کوه. داسې نه چې اتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، چې په بعضې قرآن باندې ایمان راوړي او په بعضې قرآن باندې ایمان هغه نه راوړي. اوس که داسې انسان پیدا سي چې هغه داسې مذبذب وي، داسې انسان وي چې د الله په بعضې احکامو باندې خدای عمل کوي، په بعضو باندې یې نه کوي، دا انسان هم په نجات کې نه ده د خدای د عذابونه. الله رب العزت به یې رانیسي قسم دی مؤمن د مسلمان ده، الله رب العزت به یې خامخا جهنم ته غورځوي. تر یو څه وخته به هلته په جهنم کې د الله په عذاب کې اخته، د هغه نه وروسته به بیا الله رب العزت د ایمان په برکت باندې بیا بیرته جنت ته راولي. یو واقعه ذهن ته راله، د خدای یو لوی ولی الله ده حضرت شبلی رحمت الله تعالی علیه. دا کتابو کې را نقل کوي چې کله الله رب العزت په خپل مخلوق کې یوه بنده ته اراده د هدایت وکوي، د پوهې ورته وکوي، بیا هغه مخلوق چې هغه ژبه نه لري، غوږ نه لري، عقل نه لري، تا ته پوهه او تعلیم نشي درکولی، الله رب العزت هغه درته وسیله او وایسته کړي د تا د پوهې دپاره. ځکه انسان چې کله چاته خبره کوي د انسان د خبرې نه سړی ډېر نه متاثره کېږي، ځکه انسان هر وخت غږېږي، خو چې کله سپی درته وغږېږي په انسان باندې یو روب راځي، ډار راځي چې دا سپی ګوره قدرت په غږېدا نه لري، اوس ماته غږېږي. دا رقم دیوال درته وغږېږي، درخت درته وغږېږي، دا بیا دومره قوي هدایت وي چې انسان بیا د هغه نه سرغړونه هم نسي کولی، مخ هم نسي ورناړولی. امام شبلی رحمت الله تعالی علیه سفر کوي، د سفر نه ډېر ستړی سو او یوې میوهدارې درختې ته رالی، د دې درختې سایې ته پرېوت، خو چې کله پرېوت یو اواز ورباندې وسو، یا شبلی کن کمثلی، اے شبلی داسې څه لکه دا سره کم چې زه یم داسې څه. حضرت شبلی چې کله سر راپورته کو ویې کتل انسان نسته، جن نسته، ملائکه نسته، بیا یو آواز وکاو څوک یې چې ما ته هدایت کوي؟ درخت ورته وویل ول زه تا ته هدایت کوم. د پوښتنه ورنه وکوله کیف اکونه مثلکی، زه به د تا په مثل باندې سره کم سم ای درختې. درخت ورته یې ګوره داسې څه چې ما ته خلک ډبرې راولي، ډبرې، لیکن زه بیرته د ډبرې په بدل کې په ده باندې کاڼی نه خلاصوم، ګزار نه ور باندې کوم، بل د یې طرف نه په ده باندې میوې شیندم، میوې ورکوم. ما خلک په تیږو باندې ولي، زه یې بیرته د تیږې په مقابل کې په تیږه نه ولم بلکې زه میوه ورکوم. همته هم دا رقم څه که یو انسان د تا سره بد اخلاقي وکوي، یو بد سلوک وکوي، بد رویه وکوي، ته داسې مه کوه چې د هغه په مقابل کې ته هم د ده سره هغه لهجه، هغه الفاظ، هغه استعماله. امام شبلی د دې درخت د خبرې نه ډېر لوی متاثره سو، حیران کښېنست، خو چې ګوري الله رب العزت
اوس د دغه چا چې د عادت هدایت کاو د دې کمزوري مشکاره کوي امام شبلی ته او دا کمزوري بیا د امام شبلی دپاره یو لوی فن او یو لوی غټ واضح دلیل الله رب العزت ورته ګرځي چې کله یې وکتل هغه درخته چې تر اوسه حضرت شبلی ته تقریر کا واز و نصیحت ورته کاو چې هوا د دې خوا نه سوله دا داسې کږه سوله بیا چې هوا د دغ طرف نه سوله بیا دا داسې کږه سوله بیا چې هوا د دغ طرف نه سوله بیا داسې کږه سوله بیا چې هوا د دغ طرف نه سوله بیا داسې کږه سوله د حضرت شبلی زړه ته یو اعتراض ورولوېدو دې درختې ته یایي چې درختې دا کوم سلوک چې ته د انسانانو سره کوې دا خو تقریبا په هیچ چا کې هم نسته چې څوک دې په تا باندې ګزار او وار د ډبرې کوي او ته دې په ده باندې ګزار د میوو کوې داسې انسانان خو نسته خو لیکن دا داسې کیسه ده چې الله رب العزت ته د اور دپاره خوراک ګرځولی د اور خوراک هغه درختې دي لرګي دي دا اور په دغو باندې بلیږي دا درختې ول ورته وژړل او د ژړا نه وروسته علامه اسماعیلي رحمت الله تعالی علیه لیکي ول ویې ژړل د ژړا نه یې وروسته ورته وویل چې یو جواب در کوم په ما کې یوه کمزوري ده ول کومه کمزوري ده ول کمزوري دا ده چې په ما کې استقامت نسته په ما کې ثبات نسته زه په دا یوه حال باندې درېږم نه دا کمزوري مې ده چې د دې خوا نه هوا چې زه داسې کږه یم او چې د دې خوا نه هوا چې بیا زه داسې کږه یم نو همدغه رقم مفسرین او علما لیکي چې کوم انسان په اسلام کې چې په کومه خوا باندې زور دی بس په دغه طرف باندې کږېدو نو دا انسان دی هم دا خپل ځان په دې دین باندې دا ثابت قدمه ولري د خدای په احکامو کې دی داسې نه کوي چې یوه خوا ته کږېږي د لمانځه طرف ته د روزې طرف ته بیا نه کږېږي درو سرو ته کږېږي خو لیکن چې کله بیا تا ته د الله تعالی جل شانه یو بل حکم متوجه سي څوک د تا سره ظلم وکوي او ته انتقام ته ځان تیار کې انتقام یې اخې په دې وخت کې بیا د الله تعالی دغه آیات ته نه ګوره چې الله تعالی درته عفو ورته وکوه لیکن ته عفو نه کوې نو اسلام دا یو عظیم نعمت ته د الله رب العزت دا اسلام دغه کې چې دا کوم کوډان دي کوم غارونه دي پکې او نن دا خلک څوک د شرک کوټ ته ولویږي څوک د بدعاتو کوټ ته ولویږي وغیره نور دا کوډانو ته چې ولویږي د دې نه بیرته د راختن دپاره د دوی خالص صرف یوه لاره ده چې د داسې ذات نه معاونت او نصرت وغواړي چې هغه په دې باندې قدرت لري چې بیرته یې په دې سم روډ باندې کښېنوي سیفیک ته یې راوخځوي موټروې ته یې راوخځوي هغه ذات نه ده مګر کې هغه الله ده سړی د الله ته رجوع وکوي د الله نه دې وغواړي په یو انسان کې کمزوري وي د اعمالو د لحاظ نه کمزوري وي دا انسان به څه کوي دا ځان به داسې نه پرېږدي بلکې دی به د الله طرف ته مخ واړوي او د الله نه به وغواړي چې الله یو لوی کوټ ته لوېدلی یم د ما نه شرکیات صادریږي د ما نه بدعات صادریږي د ما نه نور ناروا اعمال صادریږي الله زه د تا بنده یم د تا د عذاب طاقت نه لرم دا مې زړه غواړي الله چې په آخرت کې د تا دیدار وکړم دا مې زړه غواړي الله چې د ما هغه ابدي زندګي هغه د راحت د اطمینان او د سکون زندګي ده الله هغه جوړه سي الله د دې انسان معاون سي د دې انسان ناصر سي الله رب العزت د دې شرک د بدعات او د ناوړو اعمالو نه بیرته دا انسان هغه داسې نه خالی صرف اسلام ته راولي بلکې یو داسې شخص ورنه جوړ کړي چې د دغه شخص قدر بیا حیوانات هم کوي جمادات هم کوي او درخت او بوټي دا هم قدر کوي په دې زه غږېږم تقریبا وخت کم ده یوه ورځ د مخه دی شرابي وي دی زاني وي دی قطاطریک وي دی غل وي خو لیکن په شپه کې دی شپې کې څه وکوي خپل الله ته مخ ورواړوي
په خپلو ګناهو باندې تایب سي سهار سره راپورته کېږي د وخت یو لوی ولی الله د الله تعالی جل شانه د دوستانو نه الله رب العزت موږ ته ټولو ته خپله دوستي را نصیب